بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په مدرسه دارالعلوم نعیمیه کې نن د تقسیم انعامات تقریب مقرر شو. هغه تقریب ته مهمان خصوصی هر دلعزیز شخصیت نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد اکبر حقانی صاحب خطاب وفرمایو اور نعتخوانانو خپل نعتخوانې وکړي. زه د مهمان خصوصی او د جمله شرکاو د ټولو شکریا ادا کوم. عمومي خصوصی سیاسی سماجی د ټولو مسلمانانو چې کوم شرکت کړو د هغې ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او خصوصا د رستم د پریس کلب د ملګرو انتهایی مشکور یم او انتهایی ممنون یم چې دوی موږ له په دې لنډ تنګ وخت کې هغه راغلل او زموږ دغه پروګرام تقریبا د 350 طلباو امتحان شو. په هغې کې 100 پورې طلبه کرامو کامیابي ترلاسه کړې وه. هغوی خپل انعامات هغه چې کوم دی د دغه علاقې د مشرانو د سپین روبو د سیاسي غیر سیاسي سماجی د ټولو دیندارو مشرانو په لاس باندې هغه وصول کړل. اور د هغې سره دویمه ایجنډه دا وه چې زموږ مدرسه کې چونکې تعداد ډیر زیات دی 350 تعداد دی په دې 350 کې 120 طلبا داسې دي چې هغوی د حال نه او د برنډې نه بار په صحن کې خپل تعلیم حاصلی. نو د موسم د حالاتو د وجې نه چونکې بیا مدرسې کې چوټیانې راځي 100 باران یا نور نو موږ سره د هغې طلباو د سر د پټولو دپاره او د کلاس د محفوظ ځای دپاره هېڅ ترتیب نه نو پاس دویم چت باندې زموږ ډانچه رسېدلې ده او هغه چې کم دی نو په هغې باندې د یو 2-3 کمرو مرځی باندې لنټر اړول دي چې هغې باندې تقریبا 15-16 لاک روپۍ خرچه راځي. نو ماشاءالله د مولانا محمد اکبر حقانی صاحب د خطاب نه بعد ډیرو خلکو زموږ سره د مدرسې په سابقه قرضه کې هم د تعاون یقین دهاني راکړه او تعاون چې کوم دی هغه اعلانات یې وکړل او انشاءالله څومره خلک چې زموږ د رستم نیوز په د سترګه باندې دا اواز اوري تاسو ته هم دا درخواست دی چې موږ ته ډانچه رسېدلې ده او د لږ ځای د لنټر انتهایی ضرورت دی. تاسو نه هم دغه استدعا ده چې تاسو په دې کې هغه خپل تعاون وکړئ. الله تعالی به دله ډېر اجر درکړي. جزاکم الله خیره وما علینا الا البلاغ.